مسلمان نوجوانا ستارا پار سبق ورود دے ختم نبوت رسول اللہ دا ناموس حفاظت بتاسو فرض دے چاہے دا اور پا قیمت کی بھی چاہے دا بدن سو زمد پا قیمت کی بھی خبردار دا اور لنبے قبول کفر کرزوری مظاہرہ ورد سبب دا اللہ پیغمبر دا مستاق دا قتل حکم دا پا کور کی کئی پا درشن کی کئی پا بازار کی کئی پا کسا کی کئی حتی آج خانہ کعبہ کی اپکڑا دا خانہ کعبہ پر علاق کی اپکڑا والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور دا مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرون کر دغی علاقے ډیرو غیرتمندو په دې مین مسلمانانو ورونو زموږ استاسو دغه نئی جلسه او اجتماع چې د ختم نبوت په عنوان سره منعقده ده محترمو معنا مخکې علماو تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه کړي دي زه د وخت په مناسبت سره په خپل عنوان او موضوع باندې څو معروضات گزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله محترمو ختم نبوت عقیده دا زموږ په بنیادي او اساسي عقایدو کې داخله ده ختم نبوت عقیده باندې زموږ د ایمان دارو مدار دی الله رب ذوالجلال چې دنیا ته څومره انبیاء کرام علیهم السلام را لېږلي وو د انبیاء علیهم السلام د دغه سلسلې ابتدا الله د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه کړی و او د دغه سلسلې خاتمه او انتها الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی ده د انبیاء علیهم السلام د دغه سلسلې اولنۍ کړی سیدنا حضرت آدم علیه السلام و او د انبیاء علیهم السلام د دغه سلسلې اخیرنۍ کړی امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمون ایمان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیرنے نبی دے داغن رستا اللہ رب ذوالجلال بل چاہتا نبوت نور کئی نبی علیہ السلام نرستا دنیا تا بل نوے نبی نشرات للے نبی علیہ السلام نرستا بل چاہتا نبوت نش ملاوے دلے نبی علیہ السلام نرستا بل نبی نش ملاوے دلے اللہ دا نبوت دا غطول کمالات پا محمد رسول اللہ ختم کری دی دا نبوت دا دروازے پا محمد رسول اللہ باندې بند کړی دا اوس د رسول الله نه وروسته که یو څوک د څه قسمه نبوت دعوه لري دغه سړي په باره کې زموږ عقیده دا ده دا سړی به کذاب وي دا سړی به دجال وي دا سړی به یو لوی فتنهګر وي دا سړی به امام ابن کثیر رحمه الله د امت د علماو فتوا نقل کوي فهو کذاب افاک دجال ضال مضل د دغه سړي په باره کې زموږ عقیده دا ده دا په دایره اسلام نه خارج دی دا کافر دی په دې باندې ایمان لرونکي د تصدیق کوونکي د کافر دی او د دایره اسلام نه خارج دی محترم او زمونږ دغه عقیده د قرآن مجید د 100 آیاتونو د 210 احادیث مبارکه او متواتره او ثابت ده او امام الاثر مولانا نورشاد کشمیری نور الله مرقده لیکلی دي د دې امت د ټولو نه اولنۍ اجماع په دې مسله باندې شوی ده چې رسول الله خاتم النبیین دی داغه وروسته دنیا کې بل نوې نبی نشي پیدا کېدل امام کشمیری لیکي د دې امت د ټولو نه اولنۍ اجماع په دې مسله باندې شوی ده چې رسول الله
نه رستا یو چا د نبوت دعوه ولرله د نبوت دعوه وکړله د دې امت اجماع او اتفاق دی چې دغه سړی واجب القتل دی دا سړی به قتل کولی شي صحابه کرامو په خپل ژوند او زندګۍ کې موږ تراخولي دي مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړله صحابه کرام دغه خلاف میدان جنگ ته ووتله جنگ یمامه د اسلام یو ډېر لوی عظیمه معرکه او جنگ شوی دی 1200 صحابه کرامو په دې کې شهادت جامونه نوشلله مسلمه کذاب چې چا د نبوت دعوه کړې وه هغه مردار للو هغه انجام ته ورسوو د امت ځوانانو ته سبق پرېښودو مسلمانانو ځوانانو ستاسو لپاره سبق ورود دی د رسول الله د ناموس حفاظت د ختم نبوت حفاظت د رسول الله د ذات حفاظت په تاسو فرض دی چاہے اگر سر په قیمت سره وي چاہے د سینې په قیمت سره وي چاہے د وینې په قیمت سره وي تاسو هغه کوئ په تاسو فرض او واجب دی 1200 صحابه کرامو د خپلې سینې وینه پرېښودې ورکړې د تاسو ته مسله سمجاو کړې یو صحابي دی مسلم کذاب راوستو ورته یې تشهد ان محمد رسول الله تر دې خبرې گواہی ورکړي محمد الله رسول دی دته نام او زه گواہی ورکوم بیا ورته تشهد ان رسول الله تر دې خبرې گواہی ورکړي چې زم د الله رسول یم دته انا اسم الاسو زکوډیم ناو ربا زما د دل او دماغ او زړه دا د رسول الله نه رستا د بل چا د نبوت داوی اوریدلو ته وګونه نه تیار دماغ تسلیمولو ته نه تیار زړه منلو ته نه تیار هغه شروع شو یو اندام ورنه کړکې بیا تبوسي دیم دغه جواب ورکړي تر دې پوری بدن ټوکړې ټوکړې شو هغه جواب بدل نشولو شهادت جام نوشلو امت ته سبق ورخودو مسلمان ګورا ستاره پر سبق ورته رسول الله د ختم نبوت حفاظت بتاوسو فرض دی چاہے اگر بدن ټوکړې ټوکړې کېږي قیمت دغه بدن ټوکړې ټوکړې کېدلې ټوکړې دي شي خبردار درګو ورکی ستاره پر سبق مخ وړاندې تیر شوی دی ماو تا د سبق ورته ابو مسلم خولانی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اسود عنصر واستلو ورته وی زما د نبوت اقرار کې هغه ورته انکار کې تیز اور ورته بلکو هغه اور لمبه قبول کړل ماو تا ته سبق ورته مسلمان نوجوانا ستاره پر سبق ورته د ختم نبوت رسول الله د ناموس حفاظت پتا سو فرض دی چاہے د اور په قیمت کې وي چاہے د بدن سو زول په قیمت کې وي خبردار د اور لمبه قبول کړو د رسول مظاهره ورته او یقینا زمونږ کابیر علماء دیوبند په غلار ورغلي دي د څه قرباني ورکړي دا نن ټول دنیا دا اقرار کوي مرزا غلام محمد قادیانی پلید کله چې هغه د نبوت دعوه وکړله دغه خلاف چې کله د تحریک چلیدو دا تحریک تاسو وګورئ ډېر لوی داستان هغه وخت په دې وطن کې قادیانی ته کافر ویل جرم زه په زیر د کفر نه زموږ علماء دیوبند مسلمانان خبرول هغه امام شریعت سید تولا صاحب بخاری علماء دیوبند عظیم جرنیل نے چاور رہتا وہ شاجی زندگی کیسے گزری اور تے آدھی ریل میں آدھی جیل میں نیمہ زندگی رسول اللہ دا ختم نبوت دا حفاظت دا پارا سفر کی دے رسول اللہ نیمہ زندگی اگر دغه حکمرانانو رسول الله دغه دشمنانو په جیلونو کې تیر رسول الله هغه امام شریعت سے بزے ګرځي مسلمانان دغه فتنې نه خبرداري دغه کفر نه خبرداري جج وروخت عدالت ورنه تبوس گئی ورته وی شاجی زه په زه د قدیرین د کفر ناری تلګي هغه ورته جواب ورکړي اگر جج دستروں کی سترگی ورکئی اور تے ہاں میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہو انشاءاللہ پاکستان کے چور چوراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو انشاءاللہ میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے مولانا محمد علی جلندری رحم اللہ علماء دیوبند سرخیلو ختم نبوت محاضری مناظرو
حیات النبی باندې مناظره شوې ده هدایت الهرام په مقدمه کې تاسو تفصیل کړئ شي هغه زمانه کې سن ته یو ځای بیان تراغه یو پولیس افسر ورته په سټیج باندې کاغذ ورکو ورته حضرت جی قادیانانو خلاف سمو آئے ورته ولی دا وایم ورته حالات خراب دي دا ورته تاسو حالات کنټرول کوي کړه چې خراب دي تاسو حالات نشي کنټرول ولې به تاسو اخر د کوم مرض علاج ورته نه جی حالات زمون د کنټرول نه بهر دي موږ نشو کنټرول ولې مولانا جلندر سټیج پرې خو مسجد تراغه 20 منټ خپل وصیت صاحب ولیکل په سټیج تراغه هغه پولیس افسرانو مخاطب لگا ورته ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا ہے بہرحال 3 گھنٹے بیان وکړو وی فرمایل ول کلیو قتل کول از دکړي دي پیغمبر رسول الله د ناموس لپاره قتل کېدل از دکړي دي کلیو ته درندگی او شتوت ناز دی به موږ ته خپل د مسلمان سرونو پرې مسلمانو سره پرې مسلمانو ویرو ناز دی کله رسول الله د ناموس لپاره د ختم نبوت لپاره ضرورت شو بیا ودا سیده په میدان عمل کې د کولای خړو دا سرونه د قرباني هودا دا ویني په میدان عمل کې د دوی ورو به انکار نه کوي ان شاء الله حضور ان شاء الله غازیانو والا ان شاء الله محترمو موږ نن دا خبره کول کول غواړو سټیج دیم کو جماعت دیم کو مدرسې دیم کو جمعې اختر دیم کو او که وخت راغی ان شاء الله بیا به سر په قیمت د پانسۍ په ډړم کوو ان شاء الله لکه دا زموږ د رب د کتاب فیصله ده د حدیث مبارکو فیصله ده د اجماع د امت فیصله ده د څلور مذاهب اتفاقی او اجماعي فیصله ده دا زموږ د ملک پاکستان د قید فیصله ده چې ګستاخی رسول واجب القتل له ګستاخی رسول لپاره هیڅ درمه نشته زموږ تاسو به کتلی د مغرب ته انسانیت کله وريږي اگر بمونو نه چې میان دوی کې وشتل شهیدان کړه انسانیت نه انسانیت باندې اقتصادي پابندۍ ولګولې د لوګي نه مړ کړې هغه په لکونو انسانانو چې قتل کړل انسانیت نه و دیو ته انسانیت کله ورخیال شي چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اخلاص کې مستخی و چې هغه دیو په نسبت باندې انسان شي دیو د غیر تحفظ د لپاره چې وراري شروع دي موږ دیو ته ویل غواړو مشرق مغرب شمال جنوب کافرانو ته ویل غواړو قسم دے انسانیت کے لیے انسانیت پیجنی دار محمد رسول اللہ برکت دے انسانیت پہ انسانیت محمد رسول اللہ ورخولے دے انسانیت کے رند انسانیت جون دے دے داد محمد رسول اللہ برکت دے بیواو رہی کل دغت درندگانو نا دا محمد رسول اللہ ذات محفوظ دوی تاگا پا شان کی مستافی کئی بے مم دولت دنیا کا فرارو توائیو بے دغت سے کس پا مقدس مکبان دے جون دے اسے دلو حرد دلری بے مم اوی توائیو دغه سکسنا دغه زمکه پاکول بیا د مونږ خپل حق لرو خپل دیني فریضه کوو ان شاء الله تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر رحم دیلو ډېر نرم مزاج لیکن کله چې دا مستخی خبره راغلی ده مې الله پیغمبر د نرمۍ ځای نه دی تعلیمات وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف اوچت کړي کعب بن اشرف یہودی گستاخو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام صحابی اللہ دا پیغمبر په حکم ورغله د خپل کور په درشل باندې مردار کړی دی سټه ورته کټ کړی دی لکه بخاری شریف چتلا ابو رافع یو لوی گستاخو عبد الله ابن عتیق رسول الله صحابی الله د پیغمبر په حکم ورغله دی اگر خپل خزي بچو سره کټ کې پروتو هغه کټ کې د خزي بچو سره مردار کړی دی بیا هم کني سمجھ کې راځي 120 سال بوډا مدینه منوره کې الله د پیغمبر گستاخ الله د پیغمبر صحابی په کور ته ورغله دی هغه په خپل بستر او کټ کې مردار کړی دی بیا هم کني مسله سمجھ کې راځي لګ فتح مکه وګورا حافظ البدایه کې لیکي وای په دغه ورځ د الله پیغمبر چې مکه مکرمه فتح شولا ته عمومي معافي اعلان وکړو لوی قاتلانو ته معافي لوی دشمنانو ته معافي لوی مجرمانو ته معافي لیکن دا تو کسانو وګورا صادق بن ابي وقاص په روایت کې دا تو کسانو نمونه د الله پیغمبر واغستلا په دې کې شپږ سړي وګورا زنانوي دا ګستاخانو الله پیغمبر ارشاد صادق کوی فرمایل حکم وکړو اقتلوه
وان وجدتموهم معلقین بأستار الكعبہ دیو قتل کئی اگر کدیو دے کعبے پا گرات پسی زورن بے ابوزی سوزوها اللہ پیغمبر دے مستاق دے قتل ہوکن اگر پا کور کی کئی پا درشن کی کئی پا بازار کی کئی پا کسا کی کئی حتی جی خانہ کعبہ کی اپکڑا دے خانہ کعبے پا گرات کی اپکڑا ابو داود شریف کی حدیث موجود دے اللہ دا پیغمبر دربار لگے دلے لیو زنانا دا قتل مقدمہ راغلہ بیگا دا چا دیر بیدر دے سر وجد تب اس کے جا چا وجد یو نابینا صحابی دے رول دے پاسی خود اللہ پیغمبر دا ما وجد دے اری ولی وجلا اللہ پیغمبر دا زمان وینزا وردیر گیری نزمان دا ملغلو رو بشانچی دو سپین خستا بچیو ازی سوچ وکړي بچی یتیمان کول هغې سر نه د مور سایو چتېدل دا ډېر سخت ساعتونه وي لیکن ایمان دا و لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تر څو چې ټول عزتونه او محبتونه او تعلقات د الله د پیغمبر په محبت باندې نه قربان شوي تر هغه وخته پورې انسان مؤمن نشي بالپاسې د الله پیغمبره خپل خنجر مې راواغستو په هغه ځای کې مې ورته کار تمام کړو په داسې کې مې ووهله الله پیغمبر څه وفرمایل ابو داود کې الفاظ موجود دي اشهدوا ان دمها هدر مسند احمد کې الفاظ موجود دي الا ان دم فلانه هدر خبردار د دې وینځي بنا هدر د په دې صحابي څه زبان نشته د مدینه منورې په اطرافو کې یو ښځه وه الله د پیغمبر ګستاخي به کوله اشعارو کې به حج وکړو یو صحابي د عمیر ابن عدي په سره شپې کور ته راغی دی وایي زه چې ورغلم ویل دې سره خپل بچي پراته وو بله بستر کې د دې ښځې سره ویل یو بچی به د سینه لګیا و سینې خوا ویل دا مې ونیو په زور زور مې جلا کړو دا خپل خنجر مې راواغستو په دا سینه کې مې ورکړو ښکته مې راښکته دا مې په منځ جدا کړله مردار بکللا اللہ پیغمبر تر روان شما دل سہر تجھے ورسیدم دربار ولگیدو دا مقدمہ راغللا اللہ پیغمبر تبوس کی دا چا بجلی دا زکبراو شب خاموشو بیا تبوس کی دا چا بجلی دا زپاسی دبا اللہ پیغمبر دا ما وجلی دا او پلان کی دا دی بلی وجلا اللہ پیغمبر دا استاسو گستاخ ہوا کولا لا کور باندی گواہ ہوا اللہ پیغمبر بیا ورغلم صبر کو ونکلے سکار میں ورطتبار کو اللہ پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرمایا دا اور کاکا سے مسلمان اگر جملے میں نشان تو اڑول غواړم تاسو غیرت ایمانی پیدا اڑول غواړم تاسو غیرت ایمانی ته دستک ورکول غواړم الله پیغمبر فرمایل اذا احببت ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب تنظروا الى امور الدنيا او خلقو تاسو کا نظران کتل غواړي چې صرف د پیو مجروح نه دی عربی د ورکون کې مجاهد دی صرف د گفتار غازی نه دی اگر کردار غازی دی اگر الله د پیغمبر مستعد انجام تر فانظروا الى عبير بن علي او خلقه تاسو بیا دل مردی روه دل مجاهد دل غازی دل عاشق رسول دل غازی ته وګورئ چې عبير بن علي او مطربو زمون ملکی قانون دی زمون آئین کې 295 بی 295 سی اکیلی کلی دی ملک قانون لاره چاکه په دې ملک کې د رسول د کم پیغمبر ګستاخي وکړله د قرآن بې حرمتي وکړله د دې سړي دپاره سزا سزای موت دی څه سزا ده څه ده ملکي آئین او قانون وایي لیکن دلته افسوس دا دی په قانون عمل درآمد نشته تاسو به کتلي وو د مردان کې یو سړی پاڅېدو په قرآن به یې ودسمات چار صدی کی وقت کی گالی اسلام پاس دو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کنزل وقت دے پیخور کی اسلام پاس دو دے نبوت دعوے وقت دے بڑا بیر کی اسلام پاس دو کالا پوری دالت تجیرہ جی طول شاہدتون سبوتون موجود جہد سے سبتے سالہ نشی ہوگا دیار لسو کی سنہ دین او یندرتی مجرمان دی هغه حکمرانان دي چې د مغرب سره د خپل وفاداری د ثابتولو لپاره کله آسی عملونه ګټ کې ولېږي کله د شکر قاریه ورته ولېږي کله ورته بل ملعون او لعین ولېږي د خپل وفاداری د ثابتولو لپاره به هغه قوم مسلمانان قوم
دې رګونو کې مسلمان وینه موجود ده قسم دې دا قوم هر شی برداشت کولی شي لیکن د رسول الله په ناموس باندې چا هم نه شي برداشت کولی دغه قوم دی اگر شرابو محفلو یو مسلمان پکې موجود و شراب یې څښلي وو یو عیسائی پسې د شرابو نشه کې پاڅېدو او ته پلان کې د محمد باره کې څه وی هغه خیال دا و کېدای شي نشې په حالت کې د خولې نه بدرد وځي پاڅېدو هغه شرابي مسلمان او ګنهګار یو څیز اوچت کړو دی پر سر باندې ویستلو ورته وایي زه ګنهګار یم یم خطاکار یم یم سیاکار یم یم زه شرابي یم یم خو ظالم محمد رسول الله نو زموږ اخرنۍ واسطه وسیله ده ظالم هغه اخرنۍ واسطه وسیله هم رانه اخیستل غواړي موږ دې ورته وایو قسم دې دا قوم په هېڅ قیمت باندې دغه وسیله تاسو ته درکولو ته نه دی تیار دا ځای مه چلوي موږ دې ورته وایو دا قانون مؤثر کوي دې ملک کې ولې مجبوره کوئ دا کول موږ چا ته دې دعوت نه ورکوو چې خپله پاڅېږي څوک ووایي لیکن کله چې یو سړی دومره کول ګرځېږي او ستا عدالت فیصله نه شي کولی بیا دا واوره په دا قوم کې د غازي خالد فیصل غوندې کې ځوانان موجود دي په دې رنګونو کې مسلمانو وینه موجود ده کله چې ستا قلم د مغرب نه مجبوروي بیا به دا قوم ځوانان درښیي چې بیا ستاسو د رسول الله د ناموس غفارانو فیصلې د مستحقانو فیصلې بیا دغه غلام ججال بیا دغه غلام قلمونه نه شي کولی بې د غازیانو ګولۍ کولی شي